ثانوي والا ثانوي تعلیمي بورډ ملکن د کال 2023 د 11 جماعت د نتیجو اعلان کړی دی چې تر مخه اولنی درې پوزیشن جنکو په خپل نوم کړی دي. په دې سلسله کې رفا یونیورسيټي ملکن څنګه چکدره کې د دستوري تابع شو و چې پکې د ملکن بورډ سیکریټري پروفیسور ډاکټر سید احمد ثانی، کنټرولر محمد نسیم خان، رفا یونیورسيټي ډایریکټر پروفیسور ډاکټر اصغر خان په شمول بورډ اهلکارانو، پوزیشن اخستونکو هلکانو، مور پلار، تعلیم سره وابسته نور ګڼ شمېر خلکو شرکت کړو. دستور کې د ملکن بورډ ډیپټي کنټرولر نعیم الله خان، د کنټرولر په اجازه د مراد خان او محمد پیاس خان په ملګرتیا د نتیجو اعلان وکړو چې تر مخه د اسلامي ماډل کالج ته مرګره طیبه 1015 نمبر اخستو سره اول، ایډورډ کالج ته مرګره عاتقه جاوید 1012 نمبر اخستو سره دویم، او اسلامي ماډل کالج ته مرګره فائزه شمس 1009 نمبر اخستو سره دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د خپل کامیابی په حق لا د دې په شمول آرټس کې اول او دویم پوزیشن اخستونکو محمد عمران او سای مناز ویناوا. زمانم طیبه اکرام قاضی دی او الحمدلله ما د زمانم طیبه اکرام قاضی دی. زه ډاکټر قاضی اکرام الله لوریم. زما تعلق د میدان لال قلعه نه دی او الحمدلله ما د اسلام ماډل کالج بلامبټ نه فرست پوزیشن اخستره په پیما د پیرنټس، زما د ټیچرانو مهنت، زما د نیانی کې دعاګانو، زموږ مشرانو دعاګان دي بهشک، او ما چې د بورډ کې فرست پوزیشن اخستره او زه ډیر زیات تھینکفل یم خپل ټیچرز ته، اسپیشلی سر عثمان سر فرید ته او خپل انسټیټیوشن ته، او ان شاء الله مخکې اراده میډیکل ته ده. عتیقه جاوید یم د ایډورډ ماډل کالج پری میډیکل سټوډنټ یم. ما ملاکن بورډ کې سیکنډ پوزیشن اخسته. دا زما ټول پیرنټس او ټیچرز فرینډز او د ګرینډ پیرنټس دعاګانو مهنت نتیجه ده. ما پیرنټس او زما د خوب دی چې زه ډاکټر جوړ شم. الله دې کامیابی درکړي. امين. زما تعلق د لوور دیر تالاش سره دی. الحمدلله ما تیمرګر اسلامیه ماډل کالج نه 1009 مارکس سره اف ایس سی وکړه. د مقام زه ډیره زیاته خوشاله یم او زه د الله تعالی ډیره زیاته شکرګزار یم. الحمدلله ما ته د خپل مهنت سله میلاو شو. دین علاوه زه د خپل پیرنټس ټیچرز خصوصا د کالج والا او ایز ویل ایز د سکول والا ډیره زیاته شکرګزار یم. میډیکل طرف ته اراده ده ان شاء الله او موږ به د ملک او قوم چې د خدمت کوو او خپل ملک په چې د هغه روښانه کوو. تھینکس. السلام علیکم. زما نوم ریان محمد دی. زما والد صاحب محمد عمران او زمونږ ډیر قابل احترام استاد سر اقبال شاکر صاحب دی. زما په آرټس کې فرست پوزیشن راغلی دی ملاکن بورډ کې، او په ګورنمنت شهید عبدالمجید ډیګري کالج بټخیل زه طالب علم یم. اول خو د الله تعالی فضل احسان دی په ما باندې چې ما دا پوزیشن نه کو او د دې نه پس د مور او پلار دعاګانې را سره وي او زما د مهنت سیله هم ده. دستوریت په خپل وینا کې د بورډ سیکریټري سید احمد خان ثانی، رفا ډایریکټر اصغر خان او ډیپټي کنټرولر نعیم الله خان د بورډ اهلکارانو لخوا پوزیشن اخستونکو هلکانو او جنکو ته مبارکي ورکول سره د طالب علمانو د علم سره په کردار سازي رڼا واچوله او زیات کړه چې دې تمه لري چې پوزیشن اخستونکو طالب علمان به پراتلونکو کې هم د ملکن بورډ نوم روښانه ساتلو کې خپل کردار ادا کوي. وینا کوونکو د نتیجې په تیاری کې د بورډ د اهلکارانو د کردار ستاینه هم وکړه. په دې دواړو سیزونو باندې په سرټیفیکیټ باندې د نمبرو لحاظ سره، تربیت د دې لحاظ سره دا ماشومان به پر روان وخت کې د ملکن بورډ ریپرزنټیشن کوي. په مختلفو ادارو کې به دوی ملکن بورډ ریپرزنټ کوي. زه امید لرم چې څنګه په ښه شان سره دوی موږ سره نمبر اخیستی دي، دوی ستوري د پښتونخوا دي، هم په دغه حساب سره به دوی د تربیت هم یو پیکر وي، یو نمونه وي. موږ ته به په حس او سټایل باندې د دوی د سایډ نه دا ګیله نه راځي چې د ملکن د خاورې سره سیمې سره تړلي شوي ماشومان اگر چې د نمبرو ډېر پابند وو، د تربیت ډېر کمزوري وو، دا ګیله به موږ ته نه راځي انشاءالله. کہ نقل کا رجحان جس تیزی سے ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے، اس نے نہ صرف ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر، منفی اثر چھوڑا ہے، بلکہ معاشرے کے جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. حاضرین کرام، مالکن بورڈ کی مینجمنٹ اپنی طرف سے نقل کے ناصور پر قابو پانے کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کاوشیں کرتی ہے. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدرا، کوزدر.